کله چې تاسو د شپې وده کیږئ نو په دې خپل زړه باندې دغسې لاس ږدئ او 11 کرته وایي یا باعثو یا نورو یا باعثو یا نورو. د دې فایدې درته ښایمه. فایده یې څه شی ده؟ د ټولو نه مخکې اولنۍ فایده یې چې د هغه دا ده چې الله جل شانه به تا د هر قسم د زړه بیمارۍ نه محفوظ وساتي. که ستا د زړه تکلیف وي، د زړه په مرض کې مبتلا یې، خو الله جل شانه به په دې سره درته شفا درکړي. او که چېرته الله محفوظ ساتلی نو په راتلونکي وخت کې به دې هم الله بچ او محفوظ وساتي په دغې آسان ذکر کولو سره کله چې تاسو وده کیږئ. دویم نمبر د های بلډ پریشر د مرض نه به د الله محفوظ وساتي. او دریم نمبر خوب کې به درته الله سکون در نصیب کړي، آرامدeh خوب به دی. او څلورم نمبر که چېرته کې ته خوب نه درځي، ته د ډیپریشن مریض یې او خوب تاته نه درځي، د دغې مرض نه به د الله راوباسي او د آرام او د سکون خوب به د الله نصیب کی. او پنځم نمبر ښایسته او ښکلي خوبونه به ګوري. یعنی بعضې خلک چې وده شي ګډوډ خوبونه ګوري، په خوب کې ډاریږي، یریږي، د دغه څیز نه به د الله هم محفوظ وساتي. او ورپسې ښایسته ښایسته خوبونو سره سره الله جل شانه به تا د غصې نه محفوظ وساتي. یعنی بعضې خلک وي د هغوی په طبیعت کې غصه وي، دا غصه ځان ته یو تکلیف دی، یو مرض دی، د دې نه به دې هم الله محفوظ وساتي. صرف او صرف په یا باعثو یا نورو 11 کرته په دې خپل زړه باندې به دغسې داخل لاس کېږدئ او وبې وایي او په دې خپل زړه باندې به یې چوف کوئ. دغه پیغام در سره نور ملګرو ته هم ورسوئ.